أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. सूरत बकरा सिपारा 185 नंबर आयात। बेनमक के आयात के दरोजो जिक्र इजमाली तौर बांधे रागे के अय्याम मादूदात रोजे दर बांधे फर्ज दि खुद शमेर वजीरी शमेर मकदार सोमर दे दे आयात के तफसील रागे सिदा पूरा न्याश द रमजान दा बल्ले आयात के द रमजान द म्याश्त फजीलत हम बयान शेवरी। पदे म्याश के तमाम आसमानी किताबुना अल्लाह पाक नाजिल करी दी। द वाहिद पारा और द आसमानी किताबुनो नाजिले दो द पारा दा म्याश अल्लाह पाक मुकर्रर करेगा। वासिला इब्न अल-अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न रिवायत थी पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई ली कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो सहीफे द रमजान पड़ुम्बनी तारीख नाजिल शुरू हुई और तौरात पशपगम रमजान नाजिल शुरू हुई, इंजील पद्यारलसम रमजान और कुरान पाक पसलीरिश्तम रमजान नाजिल शुरू हुई। दा हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रिवायत के दा खबर रहा कि ज़बूर पर 12 रमजान और इंजील पर 13 रमजान नाजिल शुरू हुई। दे हदीस मुबारक के चिकम पकवानी किताबुना और दागे द नाजिले दलो तारीख जिक्र शुरू हुई। तो पदर तारीखुन के दा किताबुना पूरा पूरा पैगंबरान ता नाजिल शुरू। खुदा कुरान पाक दा यो खुसूसियत दे कि दा रमजान पमियाश के पयवश पके द लौह महफूज ना दे दुनियाई आसमान ता पयवजन नाजिल शु। जा पैगंबर अलैहिस्सलाम ता दे कुरान द लग लग नाजिले दल मुदत तकरीबन 30 काला पर 30 काला के लग लग नाजिले दल द रमजान अल मुबारक अगशपा के कुरान पके नाजिल शुवे दे न अगे लैलतुल क़द्र वई इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। नबी मखनी हदीस पराना के पसलीरिश्तम रमजान दशपे कुरान नाजिल शुरू। मन शहिद मिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु, सो के दे म्याश्त ता हाजिर शो मखामखा दे रोजे उनिसी। मन शाहिदा सो के हाजिर शो दे म्याश द रमजान के हाजिर दिल
د دې مطلب دا دی چې میاشت د رمضان راله او دا بنده موجودو په داسې حال کې چې ده کې د روژې نیولو صلاحیت موجودو نو دې رمضان ته حاضر شو. د روژې نیولو صلاحیت اول دا چې دی مسلمان دی، لکه کافری نو ده کې خو د روژې صلاحیت نشته. دویم دا چې دی عاقل به وي نو لیوني کې د روژې نیولو طاقت او صلاحیت نشته. دریم بالغ به وي نو په نابالغ روژه فرض نه ده، صلاحیت نه لري. دارنګ زنانه د حیض او د نفاس نه پاکه ده. که په چا د رمضان میاشت داسې حالت کې تېره شوه چې ده کې د روژې نیولو مطلق صلاحیت نه و، لکه کافر یا نابالغه یا لیونی، نو دغه خلک د دې آیات مخاطب نه دي. نو په دغې کسانو باندې روژه د رمضان فرض نه ده. لیونی، کافر، نابالغه په دوی روژه فرض نه ده. او کم خلک چې هغوی کې صلاحیت ذاتي طور باندې موجود وي خو د یو عذر د وجې نه مجبور وي، لکه زنانه چې په حیض او نفاس کې وي، یا یو بنده مریض وي یا بنده مسافر وي، نو ده خو په یو حیثیت رمضان په داسې حالت کې وموند چې صلاحیت پکې شته. نو د دې وجې نه آیات دې بنده ته مخاطب دي، دې مخاطب دي. خو وقتي طور باندې دته عذر دی، نو د دې عذر د وجې دې وخت کې روژه معاف ده، البته وروسته به یې قضا راوړي. نو دې آیات نه معلومیږي چې د رمضان د روژې د فرضیت دپاره ماه رمضان په حالت د صلاحیت کې موندل شرط دی چې دې به د روژې صلاحیت لري او میاشت عمومي نو د رمضان روژې پرې فرض وي. دې وجې نه چې چا پوره رمضان بیا مونده په هغه پوره روژې د رمضان فرض شي، او چا چې کم رمضان بیا مونده په هغه باندې کمې روژې فرض شي. لکه یو سړی دی چې کافر دی او په نیم رمضان کې مسلمان شو، نو دا نیم رمضان کفر کې تیر دی، نو د هغې نیم رمضان روژو قضا پې نشته، او دا پاتې رمضان چې دی نو دی مسلمان دی، صلاحیت پکې اوس راغی، پاتې رمضان روژې پې فرض دی. د لومبني رمضان روژې په دې سړي باندې قضا نشته، او دا وروستی رمضان به ونیسي. یا یو نابالغه دی روژې یې خوړې، نیم رمضان کې بالغ شو، نو د نابالغ والی زمانه کې چې کومې روژې یې خوړې د هغې قضا نشته، او دا پاتې روژې پې اوس فرض شو. البته مجنون، لیونی، مسلمان دکې ذاتي صلاحیت شته، نو د رمضان په حصه کې چې دی هوش کې راغی، نو د تېرې شوو ورځو قضا پې لازمه ده. لیونی هوش کې راغی، نو هغه تېرې شوې قضا پې شته. دارنګ یو زنانه حیض او نفاس واله وه، ابتدا د رمضان په داسې بیمارۍ کې تېره شوله او اوس پاکه شوله، نو د هغې تېرې شوو ورځو قضا پې شته. یا یو مسافر په ابتدا د رمضان کې مسافر و روژې وخوړې او اخر کې مقیم شو، د هغې تېرو شوو قضا پې شته.
میاشت د رمضان بیا موندل شرعاً دریو طریقو سره ثابتېږي. په خپلو سترګو دې میاشت ولیدله نو رمضان ثابت شو. د رمضان بیا مونده په خپلو سترګو میاشت د رمضان یې ولیدله. یا معتبر شهادت سره د میاشتې لیدل ثابت شو نو رمضان میاشت بیا مونده. او چې کله نه دې په خپلو سترګو لیدلې ده او نه درته معتبر شهادت راغلی دی نو بیا به د رمضان نه مخکې چې کومه میاشت هغې ته شعبان وایي. د شعبان 13 ورځې پوره کا نو په اسلامي میاشتو کې 31 نشته نو بله ورځ خود به خود رمضان موجود شو. که د شعبان یو کم 13 تاریخ باندې ماښام لا اوریځ وه او د اسمان لمنه خړه وه میاشت اونه لیدل شوله او شهادت هم چېرته میلاو نه شو د میاشتې لیدو نو دا ورپسې سبانۍ ورځ دې ته شکي ورځ وایي یوم الشک. ځکه په دې کې دا احتمال شته چې حقیقتا میاشت ختلې وي خو د اسمان لمنې په ګرد و غبار او په اوریځ کې پټې وي میاشت ښکاره نه شوله. احتمال شته چې میاشت ختلې خو موږ ولیدله او دا هم ممکن ده چې اډو د سره میاشت ختلې نه ده نو په دې ورځ باندې میاشت د رمضان یقینا موجود شوی نه ده. نو داسې ورځ باندې روژه نیول واجب نه دي بلکې مکروه دي. دې نه منع راغلی ده فرض او نفل ګډوډ نشي. نو عوام چې د دوی په نیت کې تردد وي وایي که رمضان شو نو رمضان ده او که نفلي شو نو نفلي او که روژه وه نو روژه او که کوژه وه نو کوژه. نو داسې کس دي په یو مشک روژه نه نیسي. البته چې کم کس تردد یې په نیت کې نه وي او خالص د نفلو نیت کوي نو په یو مشک باندې نفلي روژه خواص نیوي شي عوام دې نه نیسي. عوام کله کله شکي ورځ باندې روژه ونیسي نو چې کله 13 پوره شوي زمونږ خو پوره شو سبا اختر دی نو سبا ده سا اختر دی تا خو زیاتي روژه نیولې وه دا خو ثابته شوله چې دا تا یو مشک کې روژه نیوله دا د رمضان نه وه نفلي وه نو اوس بې وخته اختر به نه راولي. نو خواص چې په نیت کې تردد نی په دغه ورځ نفلي روژه نیوي شي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان هغه مبارکه میاشت چې نازل شوی دی په دې کې قرآن. شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه میاشت ده انزل فيه القرآن چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس ذریعہ د ہدایت د خلقو دپاره. هدى للناس د ہدایت ذریعہ ده وبينات من الهدى او واضح دلائل دی پکې د هدایت طریقې خی واضح الدلالت دی. والفرقان او فرق کون کې د حق او د باطل په منځ کې هدایت ته پکې د هدایت ذریعې دی فیصلې دی پکې. فمن شهد منکم الشهر
پس اغسو کی حاضر شلتا سن دی میاشت در رمضان تا فلیصمه دی دی روجه اونیسی مخ کے آیات کے کہ کم اختیار ورکړی شوی چې د روجې طاقت د بندوي او پس وجه باندې دی وی چې روجه نه نیسمه نو اختیار د که فدیه ورکوي فدیه دې ورکړي او که روجه نیسي روجه دې حقه اختیار په دې آیات باندې ختم شو فلیصمه خامخا دې روجه ونیسي ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر مخکې چې د روجې نیولو او نه نیولو اختیار ورکړی شوی هغه وخت کې مریض ته او مسافر ته رخصت ورکړی شوی چې که ته روجه نه نیسې نو مه نیسه مریض او مسافر ته تکلیفي روجه نه نیسي نه دې نیسي خو چې کله مریض جوړ شو او مسافر مقیم شو نو قضا به راوړي دا آیات مخکې تیر شو اوس چې دې دی که فلیصمه حکم راغی نو د بنده زړه ته به دا خبر راتله چې هغه د مریض او د مسافر کوم د رخصت اختیار و هغه به منسوخ شوي وي دا شبه پیدا شوې ده چې د مریض او د مسافر رخصت به منسوخ وي نو دوباره دا حکم ذکر شو چې نه مریض او مسافر ته بیا هم رخصت ته که دې روجه ماته دي ومن كان مريضا هغه څوک چې بیمار وي روجه نیول ورته مشکل وي ضرر ورته رسوي او علی سفر یا دې په سفر باندې وي فعدة من ایام اخر پس لازم نه پد باندې شمیر د نورو ورځو رمضان کې مسافر روجه وخوړله مریض روجه وخوړله نو مریض جوړ شو او مسافر مقیم شو نو فعدة من ایام اخر پس لازم نه پد باندې شمیر د نورو ورځو یعنې قضا دې راوړي چې څو روجې یې خوړلې وي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اراده کړی دا الله پاک پتا سو باندې اليسر دا اسانتیا ولا يريد بكم العسر او الله اراده نکي پتا سو باندې د سخته الله تا اسانتیا منظور ده او تاسو د پاره دشواری او مشکلات منظور نه دي نو سخت حکمونه نه درکوي ولتکملوا العدة دې دپاره چې تاسو شمیر د ورځو پوره کې دا د قضا حکم یې څه دپاره درکړ دې دپاره چې تاسو د قضا روجو شمیر پوره کې چې ثواب کې د کمې رانشي ولتکبروا الله او دې دپاره چې تاسو لویي بیان کړئ د الله پاک علی ما هداکم په دې خبره چې تاسو ته هدایت کړی دی الله درته طریقه وښوله د رمضان د برکتونو نه محروم نه کړلې اگر چې تا روجه په رمضان کې پوره ونه نیوله څه روجې دې وخوړې خو برکات د رمضان نه محروم نه کړلې علی ما هداکم کہ تاسو لوی بیان کہہ دا اللہ علامہ ہداکم پا اغسط اللہ درتا ہدایت کرے دے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دے دا پارت تاسو شکریہ ادا کہہ دا اللہ دا نعمت دا اسانتیا دا یو نعمت دے دا اللہ دا دے نعمت شکر ادا کہہ نکا اللہ اسانتیا نرا وستا نکا ارسنگ حالو تابرو جی خام خانی ولی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مخکې دریو آیاتونو کې رمضان داغه احکام او فضائل ذکرو
او دې پسې بل آیات کې د روژې او د اعتکاف حکمونه را روان دي. نو دې منځني آیات کې الله پاک په دې بندیانو باندې خپل خاص مهرباني ذکر کړله. هغه دا چې د بنده دعا الله اوري او قبلوي. نو په دې آیات ذکر کولو باندې بنده له د حکم منلو ترغیب ورکېږي. د روژې په عبادت کې رخصتونه او اسانتیا باوجود چې کوم مشقت دی د دې اسانولو لپاره الله خپل خاص رحمتونه او مهربانۍ ذکر کوي. نو ته فرمایي چې بنده زه تا ته ډېر نږدې یم، ته چې کله دعا کوې نو زه اورم او زه درله قبلوم، حاجتونه درله پوره کوم. نو چې بنده دا خبره ووایي چې الله ما ته نږدې دی، زما خبره اوري، زما خبره مني، حاجتونه راله پوره کوي، نو شوق کې راشي وي الله زه به هم درله عبادت کوم. نو که مشقت په رمضان کې ډېر دی هم برداشت کوه او دعاګانې د الله نه غواړه. دې آیات کې دې خبرې ته هم اشاره ده چې په رمضان کې ستا دعا قبلیږي، نو د دعا خاص اهتمام وکړه. پیغمبر علیہ السلام فرمایي للصائم عند فطره دعوة مستجابة، روزدار لپاره د روژه ماتي په وخت کې دعا قبلېدلې، دعوة مستجابة. د روژه ماتي وخت راشي نو دعا کوه، دعا دې قبلېږي. ماښام بانګ نه مخکې روژه ماتي انتظام به د تیاري او دغه وخت کې ذکر کوه، د الله حمد و ثنا وایه، رزق حلال مخې ته کېږده او دعا وکړه. دا دعا وکړه چې یا الله ما دا روژه ونیوله نو دې کې زما خپل څه کمال نشته، تا توفیق راکړه ما روژه ونیوله، نو خدای دا روژه مې قبوله کړي او په دې باندې اجر او ثواب پوره راله راکړي. د دنیا او د آخرت ټول سوالونه د الله نه وغواړه، دغه وخت کې د سوال قبلیږي. او خیرې مه کوه، کله کله د زنانه د روژه ماتي وخت کې زړه تنګ شي نو وړو ته خیرې کنځل وینا په کاروبار ستړي شي نو خیرې کول بالکل نه دي پکار، ځکه قبلیږي. نو خیرې دې هم قبلیږي او دعا دې هم قبلیږي. نو خیرې مه کوه، دا وکړه چې دعا دې قبوله شي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د روژه ماتي په وخت کې د کور واړه زاږه بندیان ټول به را جمع کړل او ده به دعا کول او هغوی به پې امین وي. دا په جمع دعا ده او په جمع دعا نورم زیاته د قبلېدو ده. دې آیات کې الله فرمایي فإني قریب اذا سألك عبادي عني فإني قریب. الله وایي زه نږدې یم، اشاره پکې دې طرف ته ده چې بنده دعا کوي نو په پټه پټه دعا کوه، خفیا. نو په دعا کې اوچت آواز دا پسندیده نه دی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، خفیا پټ. د آیات مبارک شان نزول کې فرمایي چې دا باندې څه خلکو او پیغمبر علیه السلام لرال سوال یې وکړ چې زمونږ رب که چېرې موږ ته نږدې وي نو چې داسې پټ پټ ورته اواز کوو سوال ترې کوو، او که چېرې لرې وي نو چې موږ ورته چغې وو په چغه چغه ورته سوالونه وکړو. نو الله آیات راولېږه وإذا سألك عبادي عني، هر کله چې سوال وکړي له تانه عبادي زما بندیان عني زما په باره کې چې الله نږدې دی او که لرې دی دا تپوس درنه کوي. وإذا سألك عبادي عني، هر کله چې ستا نه زما بندیان زما په باره کې تپوس وکړي فإني قریب، پس بېشکه زه نږدې یم.
الله وی زمانه طرف نه ورته ووایه چې زه درته نږدې یمه اجیب دعوت الداعی ز قبلهما دعا د دعا غوښتونکي چې کوم بنده دعا کوي الله وی زه دعا قبلهما نو بنده د نامناسب درخواست نه کوي مناسب درخواست کوي که الله یې قبلوي اجیب دعوت الداعی قبلهما دعا د دعا غوښتونکي اذا دعانی په کوم وخت کې چې دې ما نه دعا غواړي چې کله ما ته درخواست راکړي نو دې درخواست منظوروم فلیستجیبوا لی نو ورله پکار دی چې زما حکمونه ومني فلیستجیبوا لی بندیانو له پکار دی چې زما حکمونه ومني حکمونه قبول کی وی مني عمل کیږي ولیؤمنوا بی فما دی یقینو کی ایمان دی را باندې راوړي پدې دی یقینو کی چې الله حاکم دی الله موجود دی الله حکیم دی زما په کارونو پوهیږي لعلهم یرشدون شاید چې دوی په هدایت باندې شي یرشدون رشد هدایت و فلاح بیامونی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ چې کله زما بندیان زما بارکستان تپوسو کي نو زما د طرف ورته وایي چې فإني قریب بېشکه زه نږدې یمه اجیب دعوت الداعی اذا دعانی زه دعا قبلهم د دعا کوونکي چې کله ما نه سوال کوي فلیستجیبوا لی نو پس دې زما حکمونه ومني وليؤمنوا بي فما د ایمان راوړي یقین دې وکړي لعلهم يرشدون د پاره دې چې دوی په نیکه لار باندې شي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم دې آیات کې د روزې باقی مانده احکام ذکر کیږي أحل لكم حلال کړی شوي دي ستاسو لپاره أحل لفظ نه معلومیږي چې کوم څیز د دې آیات په ذریعه باندې حلال شوی دی هغه څیز مخکې نه حرام بخاری شریف کې د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې ابتدا کې د رمضان روزې فرض کړې شولې نو ماښام چې به روژه ماته شوله نو ورپسې د خوراک څښاک او بیبیانو سره د ملاوېدلو اجازت تر هغې وخته پورې و چې د بنده به سترګې پټې شوې نه وي اوده شوې به نه و او چې کله به یې سترګې پټې شوې اوده به شو نو دا خوړل څکل او بیبیانو سره ملاوېدل دا به بیا حرام شو بعض صحابه کرامو ته دا مشکلات مخې ته رالل قیس ابن صرمه انصاری رضی الله تعالی عنہ ټوله ورځ مزدوري کړې وه روژې وه او ماښام چې کور ته تشریف راوړو نو د خوراک څه تیار نه و بیبي ورته ویل لږ انتظار وکړه او بس تیاری کوم د انتظار کو او واپس چې بیبي رانه لږ ساعت پسې راله خوراک یې وله راوړه د ده سترګې پټې شوې وې خوب ورغلی ستړی ستومان او سترګې پټې شوې سترګې وغړولې اوس خو یې په ما خوراک حرام شو بیا روژه شوله ورپسې ورځ بیا دقسې روژه په روژه یوې روژې پسې دویمه روژه غرمه کې د لوږې د لاسه بېهوشه شو راپرېوته داسې نور بعض صحابه کرام د شپې د خپلو بیبیانو سره
ملو شوی دی. نو دی آیات کې هغه مخکینی حکم منسوخ شو چې د نور ډوبېدو نه پس د اوده کېدو نه مخکې اجازت د اوده کېدو نه پس خوراک څښاک وغیره بند. نو اوس د نور پرېوتو نه پس د صبح صادق پورې ټوله شپه د خوړلو څښلو او د مباشرت اجازت وشو، اگر چې د اوده کېدو نه پس وي. او په آخر کې پېشمنې سنت کړی شو. پېشمنې ابتدا کې نو بس ماښام چې کمې پورې ویښې نو خوراک وکړه، او چې د سترګې پټې شو نو بیا به روژه د شپې هم روژه وه. نو اوس دغه حکم منسوخ شو، وایي پېشمنې کوه، او پېشمني کې ډېر ثواب دی. احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. رفث لفظي معنا دا عامله یو نارینا د خپلې بیبي سره خپل خواهش پوره کوي او څه کوي څه وایي، دا ټول په رفث لفظ کې راغلي. خو اتفاق د امت په دې دی چې د دې لفظ نه مراد جماع ده. اوس دې آیات کې چې د کوم حکم منسوخ کېدل راغلی دي چې د اوده کېدو نه پس به خوراک څښاک حرام وي، دا په قرآن کې کوم ځای کې وي چې ماښام دې روژه ماته کړه او سترګې دې پټې کړې نو خوړل څښل وغیره در باندې حرام دي؟ دا په قرآن کې کوم ځای کې دي؟ نشته. په قرآن کې نشته. خو پیغمبر علیه السلام خپل صحابه کرامو ته د دې تعلیم ورکړو او په دې باندې صحابه کرامو عمل کو. نو دغه د پیغمبر علیه السلام تعلیم چې امت ته ورکړو دې ته د آیات کې حکم الهي ویلی شو. دغه د خدای حکم و. دغه حکم الله اسانتیا لپاره منسوخ کړ. نو دې نه معلومیږي چې په سنت باندې یو شی ثابت شي دا د قرآن په حکم کې دی، او د قرآن آیات باندې هغه منسوخ کېدی هم شي. د پیغمبر علیه السلام دا عمل قرآن کې نشته، خو په حکم کې د قرآن په شانتې و. ماښام روژه ماتې نه پس چې سترګې پټې شوې بیا روژه شروع شو، خوړل څښل حرام، دا د پیغمبر علیه السلام په عمل باندې. نو قول د پیغمبر علیه السلام په حکم د قرآن کې دی. قول د پیغمبر علیه السلام په حکم د قرآن کې دی د احکام شرعیو د ثبوت لپاره. نو د شپې د خوراک څښاک او د صحبت اجازت وشو. کومې پورې وی؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. خوراک څښاک کوه د ماښام نه پس کومې پورې چې یقین دې راشي چې صبح صادق شو. نو صبح صادق پورې خوراک وکړه، او چې صبح صادق شو نو بیا خوراک مه کوه. خیط الابید سپین مزې او خیط الاسود تور مزې. دا مثال الله پاک وښو د روژې شروع کول او د خوراک څښاک حرامېدلو دپاره د وقت تعیین پکې. حتی یتبین لفظ یې پکې زیات کړ دې لپاره چې وهمي مزاج خلک هغه د وهم نه کوي او صبح صادق نه مخکې د فضان خوراک حراموي نه. ډېر مخکې چې فضان حرام کړي پاو شل منټه مخکې روژه کړي یا چې نه سبا شوي ني، نو دا د وهمیانو خلکو کار دی. نو وهمي کېږه ما حتی یتبین چې یقین دې راشي چې صبح صادق د خوراک بند کا. او داسې مه کوه چې دومره بې فکره شي چې د سبا د بانګونو نه وروسته خوراک څښاک کوي، لا وختي دی. نو حد فاصل شریعت وښو چې حتی یتبین چې تا ته ښکاره شي صبح صادق.
نو چې یقین دې راغی چې صوب صادق شو نو یو منټ هم وروسته کړې خوراک وکړو نو روژه دې ونه شوله. بعضې صحابه کرامو نه څه واقعات راغلي دي چې پېشمنې به یې خوړه، خوراک به یې کو بې پروایه سره. دا په دې باندې مبني دي چې د سبا کېدو یقین به یې نه و نو خوراک یې ځکه کو. حدیث مبارک کې راغلی دي چې حضرت بلال آذان د پېشمني نه د تاسو منې نه کي، بلال به بانګ وایي خو تاسو پېشمني کوئ، خوراک کوئ. ځکه چې دی د شپې بانګ وایي، د سهار نه مخکې بانګ وایي چې بلال بانګ وایي نو تاسو خوراک کوئ، پېشمني مه بندوئ. تر څو چې عبدالله ابن ام مکتوم اذان هم نی اورېدلی، ځکه چې عبدالله ابن ام مکتوم ټیک صوب صادق سره بانګ وایي. دواړو خبرو ته خیال وکړه. د بلال اذان د تا د پېشمني نه منې نه کي، ځکه دی د شپې بانګ وایي، سهار نه دی، شپه ده او دی بانګ وایي. عبدالله ابن ام مکتوم چې بانګ وایي دی ټیک ټیم باندې بانګ وایي نو ته سره ګورې روژه بند کړه. اوس دا حدیث چې نیمګړی چا بیان کړی دی نو هغه ته دا غلط فهمي راغلی ده چې اذان فجر نه پس که خوراک څښاک کوې نو باک نشته، او که د چا ناوخته سترګې وغړېدې نو څه زر زر دې څه خوراک وکړي نو دا نیمګړی حدیث چې راوالی نو ټول خلک به روژه خواره کړي. نیمګړی حدیث مه راخله. خیال وکړه بلال د وخت نه مخکې بانګ وي، هغه به تهجد له بانګ وي. خدایم حج له بوځه په رمضان کې چې لاړ شی که نه او په لومبي ځل لاړ شي او خبر دی او حرم شریف سره بانګ واورې نو ته خو د شپې تلې نو ته به چې هو په ناره روژه را واوړې نو اوس به مې سبا روژې بانګونه شروع شي نو ګینټه چې تېره شي نو بیا بانګونه شي نو چې تپوس وکړي وایي هغه لومبني بانګ وایي دا خو یې د تهجد وي. زموږ مذهب کې د تهجد بانګ نشته خو هغوی وایي. نو بلال چې کوم بانګ وایي نو دې په شپه کې بانګ وایي نو خوراک څښاک کوه. خو عبدالله ابن ام مکتوم نابینا دی، ده ته نور خلک وایي چې بانګ ووایه ټیم پوره شو نو د ده بانګ په صحیح ټیم دی نو ګورې د ده بانګ کې به خوراک څښاک نه کوې. چې کوم بانګ په صحیح ټیم ویلی شي نو هغه وخت کې دا بعضې بندیان چې وي جام راته کېږي چې بانګ شروع شي نو ما ته ووایه چې جام په سر راواړه وسکه. نو په صحیح ټیم چې څوک بانګ وایي او دې پکې دا جام راړئ د ده روژه نه کېږي. که د وخت نه مخکې څوک بانګ وایي نو هغې کې پرې وسکلي کېږي، روژه دې وشوله. خو د وخت نه مخکې بانګ ویل جایز نه دي. نو که صحیح ټیم باندې صبح صادق باندې بانګ ویلې کېږي نو روژه به ونیسي، خوراک به نه کوې. حتی یتبین لکم خو درته واضح شي صبح صادق. دا خبره د هغې خلکو په باره کې ده چې په داسې مقام کې وي چې هلته صبح صادق په خپلو سترګو بنده لیدی شي، یقین یې راتلی شي، او د اسمان لمنې صفا وي، غرونه آبادۍ ونې غنې دا نه وي. نو براه راست اسمان لمنې ته ګوره صبح صادق معلوموه روژه نیسه. او چې کوم ځای کې کلو د اسمان لمن نه وي نو هغه ځای کې بیا په نورو طریقو باندې کار کوه. لکه نقشې د اوقاتو دي، نو د کوم ځای آبادي ګڼه وي، د بجلو دا رڼاګانې ډېرې وي، ونې ځنې زیاتې وي، غرونه وي، آبادۍ وي، نو هلته د اسمان لمن تا ته نه ښکاري، هغه ځای کې په نقشو کار وکړه. یقیني نقشې چې کوم علما د هغې تصدیق کوي چې دا ټیک دي نو په هغه نقشو کار وکړي. احتیاط پکې وکړئ، د ټیم نه پس خوراک مه کوئ. که یو بنده
اسمان لمن تکتل پوشوی نه دی وی خو تیاره او لا بسار شوي نه او د خوراک کو او چې پته ولګي د بانګ ویلې شوی او بعضې جوماتونو کې لمونځ هم شوی خو تیاره وه دته نو د ده روژه نه ده شوې خو ګناهګار ځکه نه دی چې ده قصدن په روژه کې خوراک نه دی کړی دا خو ده وی شپه ده لا سبا شوی نه دی نو ګناهګار نه دی خو قضا پې شته دا روژه نه ده شوې اوس به قضا راوړي دارنګ ګلی چا سره نه وه او اوریه توره توره راله او ماښام تیاره جوړه شوله د بنده یقین راغی چې بس د ماښام ټیم داخل دی او روژې ماته کړله او ناګه نه د نور د سترګې نه اوریه اخوا شو رڼا ښکاره شوله خو دا خو لا ماښام شوی دی نور ولاړ دی نو ګناهګار خو نه دی خو د ده روژه نه ده شوې دا روژه به بیا قضا راوړي أحل لكم ليلة الصيام الرفث حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره لیلة الصيام پشپو د روجو کې د روجې پشپو کې الرفث الى نسائکم د خپلو بیبیانو سره مشغول کېدل هن لباس لکم دا بیبیانې ستاسو دپاره لباس دی وانتم لباس لهن او تاسو لباس یې د دوی دپاره څنګه چې په لباس باندې په جامو خلک د خلکو د نظر نه پناه شي عورت پټ شي نو دقه شانتې نارینه په خپله زنانه باندې د ګناه د کارونو نه پټ شي او زنانه په خپل نارینه باندې د ګناه د کارونو نه پټ شي نو دا د یو بل دپاره لباس دی او دا شپه چې ده نو دې ته هم لباس ویلی دی واللیل لباسا نو په دې لباس کې دواړه یو شانتي شو دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی نکاح تړل د شپې بهتر دي نکاح تړل د شپې بهتر دي ځکه نارینه زنانه یو بل دپاره لباس او شپه هم لباس نو نکاح د شپې وتړه د ورځې هم ښه ده د شپې هم ښه ده علم الله الله ته علم دی انکم کنتم تختانون انفسکم الله ته علم چې بېشک تاسو کنتم تختانون انفسکم تاسو به د ځان سره خیانت کوئ الله ته علم دی چې تاسو به ځان سره خیانت وکړئ د رمضان په شپه کې به خطا شئ څه به وکړئ نو کمزوري د الله د بنده دې کمزورۍ ته کتلي وي زه معاف مې کړلې فتاب علیکم وعفا عنکم الله ستاسو توبه قبوله کړو تاسو ته معافي وکړله فالآن باشروهن پس اوس تاسو مباشرت کوئ د خپلو بیبیانو سره یو بل خپلو بیبیانو سره ملاویږئ فالآن پس اوس د دې حکم راتلو نه پس د رمضان په شپو کې باشروهن د خپلو بیبیانو سره ملاویږئ وابتغوا ما كتب الله لكم طلب کې تاسو وابتغوا طلب کې تاسو وغواړئ د الله نه ما كتب الله لكم چې الله ستاسو دپاره مقرر کړي دي وكلوا واشربوا او خوړل او څکل کوئ حتی یتبین لکم چې ښه ښکاره شي تاسو ته الخیط الاbyض من الخیط الاسود هغه سپین مزې د تور مزي نه تور مزې شپه ده سپین مزې سبا دی یو صحابي دا آیات چې راغی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود وی خورئ او څکئ چې سپین مزې ښکاره شي د تور مزي نه د بالغ لاندې یو تور مزې کېښو یو یې سپین مزې کېښوده او خوراک څکا کې لګیو او مزو ته به یې کتل لا نه ښکاري لږ صبر وکړه کمره کې دننه ناست دی او خوړل څکل کوي اخر کې زړه یې تنګ شو نو بار راوته چې ویې کته نو رڼا وه
سبا شوی او خرنا هوا پیغمبر علیہ السلام لراغه چې ما خو بیګا دقه څه کار کړی دی سپین مزي او تور مزي دواړو ته مې کتل او نخ کارېدل خوراک مې کو چې ور مې لرې کړو مې کته نو بار سپینه رڼا وه پیغمبر علیہ السلام وخندل چې ستا دا بالغ خو ډېر لوی دی دا دومره لوی بالغ د اسمان لمن ته نه مراد د مشرق چې دغلته سپین مزي او تور مزي ښکاره شي نو ستا دا بالغ دومره چې د اسمان لمن ده مستقل جبرائیل علیہ السلام من الفجر ټکي دپاره بیا راغی چې دا سپین مزي او تور مزي چې دا یادوم نو دا ګورې من الفجر دی یو من الفجر دپاره جبرائیل راکړي شوی دی وکلوا واشربوا خورئ وڅکئ حتی تر دې پورې یتبین لکم الخیط الابیض چې ښه ښکاره شي تاسو ته هغه سپین مزي من الخیط الاسود د هغې تور مزي نه من الفجر د سبا ثم اتموا الصيام الى الليل بیا پوره کړئ روجې تر د شپې پورې د صبح صادق نه دې شروع کړم تر شپې پورې روجې پوره کړئ ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد دې دې کې د اعتکاف مسله راغله د رمضان په شپو کې الله حکم وکړ چې خوړلم کوه څکلم کوه او بیبیانو سره ملاوېدلم کوه خو که ته په حالت د اعتکاف کې شوي اعتکاف څه ته وایي د اعتکاف لغوي معنا درنګ تېرول وخت تېرول په یو ځای کې د قرآن او د حدیث په اصطلاح کې د خاص شرطونو سره په مسجد کې ایسارېدل او قیام کول دې ته اعتکاف وایي لفظ د مساجد دین عموم ثابتېږي اعتکاف په هر جماعت کې کېږي خو فقهاو ورسره دا شرط لګولی دی چې هغه جماعت کې به اعتکاف کوي چې 5 وخته جمع پکې کېږي دا ټکې پکې د کوم ځای نه راووته د لفظ د مساجد نه دا ټکې راوتلی دی ځکه مسجد خلک دې له جوړوي چې دې کې به جمع کوي کنی اسی منځ خو په حجره کې بیٹک کې کور کې پټي کې هر ځای کې کېږي خو مسجد دې له دی چې دې کې به د جمع مونځ وي نو د روژې په شپه کې خوړل څکل مباشرت ټول حلال مخکې آیات کې راغلل خو حالت د اعتکاف کې خوړل او څکل د شپې خو حلال پاتې شو خو مباشرت د بیبیانو سره اعتکاف کې بند جایز نه دی حالت د اعتکاف کې که دا مسنون اعتکاف وي اخري 10 شپې ورځې او که نظر اعتکاف وي او که نفلی اعتکاف وي خو د اعتکاف په حالت کې به میاں بیوی ازدواجی تعلق بالکل نه ساتي اعتکاف کې بنده د مسجد نه به بهر اوځي حاجت شرعی او حاجت طبعی د پاره بوزي اعتکاف کې د مسجد نه به اوځي نه نو بشري تقاضي وي او داس ماتول دې نه به اوځي دا خو جومات کې نه کېږي یا یو جومات کې سړی اعتکاف کوي خو هلته د جمعې مونځ نشته او خوا کې بل جومات دی هغې کې جمعې مونځ ده جمعې مانځلی به او په اعتکاف کې ګونګا پاتې کېدل ثواب نه دی چې په حالت د اعتکاف کې ګونګا شي خبرې نه کې نه د ضرورت خبرې کوه څه ته دې زړه کېږي نو چې د کور نه د بنده څه خوراک کا کوړي نو ورته ووایه چې فلاني شي زم راله راوړه د دې اجازت ته داسې ګونګې کېدل نه دي ښه ګپ شپ مه لګوه زیاتې خبرې مه کوه ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد مباشرت مکوئ د بیبیانو سره وانتم عاكفون في المساجد داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي په جوماتونو کې تلک حدود الله دا د الله حدونه دي دا الله ضابطې او قوانین دي فلا تقربوها دې ته نږدې قدرې هم مه ورځئ که نږدې شي نو هسې نه حکم در نمات نشي
نزدې متمورا دا احتیاط دی لکه د روژې په حالت کې غړغړه مه کو ساس کې به دې تیر شي روژه به دې ماته شي كذلك يبين الله دارنگ الله بیانای تاسو ته آیاته كذلك هم دارنگ يبين الله بیانای الله آیاته آیات نخفل للناس خلقتا لعلهم يتقون دیر پارا چی دوی متقیان شي پرهیزگار جوړ شي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين